أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. سو جمعون میں آخرت متعلق دا نصیحت بیانون شروع کریو او 13 جمعہ میں دا قیامت دروز یو سو خبر دا تارس کریو. اللہ قرآن شریف کی فرمائی اللہ لا الہ الا ہو کہ دا عبادت لائق بے زمان بل سوک نشتا. واقعی کا سوک پہ عبادت کے اوپا بندگے کہ دا اللہ سر شریک گرنی دا تا مشرک او کافر ویلے کی. عبادت پہ یو خاص طریقہ دا خود بندگی کون او پہ انتہائی آجزے او تزلل سرا اللہ تزاری کون یو خاص طریقے سرا دا عبادت او بندگی و من صرف دا اللہ کو دا با پا جبم کو پا عقیدہ کے بم کو او پا عمل کے بم کو. دین دا معلوم شو چی بندگی دا اغا چاکیگی که دا اغا ندلوی طاقت خاون بل نشتا دی او دا دی بندگی با خود اجر مورکی ثواب با مورکی دا دی چی دیو نقل عذاب با مورکی. نورسا اللہ فرمائی چی لا یجمعنکم الى یوم القیامة یولو یروز دا چی اغیتا دا قیامت رزوائی اغیتا بتاسو جمع کو چی دا دی بندگی ثواب دل درکو او که زما بندگیم نی کړی چې بیا د هغې سزا دله درکم او چې دومره مې لوی طاقت ده چې بندگی ما سره مناسب ده چې زما وکې نو بیا به د تاسو له خامخا یو ورځ کې دا طاقت مې چې تاسو را جمع کړم. ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین د دې دلایل په قرآن شریف کې ویلي دي لږ نه ډېر کہ خدای و دا مخلوق دا پاسی دا قبرونو نا دا با اللہ را جم دی گئی دا اللہ تا سگران خبر ندا. اللہ وی چیزا کم کار کول غوارم او صرف کنو ویم نوم کیگی. کن مانا شا انما نرقول لہو کن چی منگ ورتدو چی شا فیکون نشیبا. اللہ نستڑی کیگی پیاو کار او نچاتا جت داری نگل کار تا نا مصری تا نا نقشے والا تا نا انجینیر تا چاہتا اللہ محتاجہ ندی دا ٹول اللہ تا پخپلا محتاجہ دی. نو اللہ دل تا دیر خشتہ دلیل وی ویزب ہم دا قیامت روز تراجمہ کم وی ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وی دا زما خبر دا او زما نرشتون ذات بل نشتا نو جزا خبرو کم اغرشتیان رونو دا غروستا چی دا ٹول مخلوق اللہ را یوزے کی دا ټول به د قبرونه بربند پاسی. لومبی جامه به خدای ابراهیم علیه السلام نه ورکوي. هغه سره یو ظلم شوی و چې کوم وخت کې اور ته غورځاو نو جامې یې ترې ویستې وې بربند کړی یو د هغې دا یې دې ته یو فضیلت جزي وی نو هغه له به جامې ورکي. اول من لومبی هغه څوک یکسا چې هغه ته به جامې د قیامت پر ورځ واغوستولی شي هغه به ابراهیم علیه السلام او دا خلق که دا قبرون نپاسی دا بخپیب لخپیب او طول بنا سونتی کما بدأناکم اللہ وجی سنگ میں پیدا کرے وے پا اقا شکل بطول دا قبرون نپاسی رستو بے خدای قدرتی تور برابر کی جامع بمولور کی پروردگار او دا سنتون دا سشتم بمولا اللہ قدرتی برابر کی چی طول پا دے میدان کی ادرینو ہر یو نبدری تپوسو نکی گی یو تپوس پردی کیگی چی عن عمری ہی فیما افناہو عمر دے سکے تیر او یو حدیث کی عن شبابی ہی راغلے دے خصوصاً دا زوانے تپوس پم پکے کیگی دا عمر بم کیگی او پا عمر کے دا زوانے زکا زوانے کے انسان تس تکلیف رکاوٹ نیچے عبادت دیولی نکے دا عبادت اس رکاوٹ وطا نہیں دا عمر تپوس بکیگی او زمون خلق عمر بیزایا تیر کا دا عمر نمون فیدہ وانغشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی حدیث تیر جلد ثانی
چې ګوري مهربانیو کې خذ من صحتک لبرزک چې جوړې نو عملو کا چې بیمار شي ګوري نشي کولې بیا چې سړی نه جوړ شي پکړ کې پروتي بیا په ولاړه مون نشي کولې بیا پناسته نشي کولې بیا ودس نشي کولې بیا حج نشي کولې بیا عمره نشي کولې بیا د چا مریض عیادت او بیمار پرسی نشي کولې دا ټول ثوابونه دي د دې غریب نه د ثواب قصې ټول لاړې ختم شوي او یو حدیث کې راځي دا په ترمذی شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مرض العبد او سافر چې کوم وخت یو انسان بیمار شي او یا یو انسان مسافر شي او په سفر روان شي نو چې کله دی بیمار شو او د پروخ صحت کې کم عمل کړي په بیماری کې ولا غلي کېږي او چې کم سړی مسافر شو او د پکلی کې کم عمل کو سفر کې خواغه سے بند نشي کوله اقا سے اقا عمل وللی کېږي اور الله سونه مهربان دی چې ته جوړې او ته نیک اعمال کې او بیمار شوې هغه د نیک اعمالو اجر در لپا بیماری کې خدای پاک لیکي او که ته جوړ او نیک عمل دی نه کو نه په بیماری کې تا ځان له دوکا ورکړه برباد شې بدل نه لیکي که ته په کلی کې او ته خپل نفل کې او ته ذکرونه کې او عبادت کې او ته مسافر شې بیا هغه څه نشي کولی چې مسافر شوې نو چې په کلی کې د سم نفلونو او تهجدونه کول په سفر کې بدل رب العالمین دا غي ثواب لیکي نو چې مریض شوې ګوره بیا عمل نشي کولی نو په صحت کې ښه عمل وکړه چې مرض کې دل الله غولي او په سفر کې بیا نشي کوله نو چې کلی وطن کې مقیمه نو خامل نیکو که چې په سفر کې د پروردگار غولي کی نو قیامت پر بدا تپوس کوي چې عمر دې سکه تیر او خصوصا ځواني دې پس کې تیر کړ بیا بس کې وسره زمنګ نو عمر لاړ برباد شو ځواني متبا شو اس نیک عمل مونږ په ځوانه کې ونه ټول د خلق دنیا پس ټول ځواني په دنیا کې تیر شو او ټول ځواني په عباسیاتو کې تیر شو ټول وخت په موبایل او په نت کې تیر شو ټول وخت مرګرو سره په یارانه او دوستانه په منډو ترلو کې تیر شو فضل روزانه تاسو لک سوچو کې ماسوتن چې سملې دا فکر وکړئ چې نن مونږ الله سونا یاد ک او سمرم الله یاد نه کړ نن دې سړي رښتو ګنټو کې ما سمره وخت الله لور کو سونا وخت مې خیرت لور کو دا لک سوچو کې تاسو نو قسم دې د دې عمر او د ځوانۍ به تپوس کېږي دویم برس تپوس کېږي من عن ماله د مالنا من اين اكتسبه او في منفقه چې دا دې وګټه د کم طرف نو خرج ته پسکه مال دې حلال ګټلې او کده حرام ګټلې نن سبا خلق په دې سوچ کې پراته دي چې پیسہ وګټم او مال زیات کم او دولت بچول رزق ختم دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او کدا حرام دی قسم په خدای ر دې مال حساب کتاب برا سره کېږي یو روپے حرام کې دې کړي یو روپے حرام او دا دې ګټلې نشته جنت ته تر سوچ دا غي بدل د سره خدای طریق خلاص کړ زمون خلق گزر داوی توبه او باسا ګوري پردي مال په توبه نه بخلي کېږي پردي مال په توبه نه بخلي کېږي بیا درته ويم پردي مال په توبه نه بخلي کېږي رسول الله مبارک فرمایي وی مهربانیو کې کدا چا حق در باندې پوری دلته انتظام خپل برابر کې کا خیرت تلاړه نه التمال شته نه درهم شته او چې تا باندې چا حق پوری دی اخرت کې بس کېږي دا اغي برابر بنے کے تا نہ خدای علی غلب ورکے نیکی بتا نہ کمی غلب ورکے او کستا نیکی اخلاص شوي نو دا اغه سړی کې د چا در باندې حق دی دا غ گناهونه به الله را لې استا په دې سټ په بار کوي حضور پاک یو دل تاسو کو وی مفلس پیجنه فقیر غریب وی او دا الله رسول وی چاته وی وی چې پیسې وسره نه درهم دینار وی دا خو مفلس نه دی دنیا کې خو چا سره پیسې ني او بغټي رشتہ دار به مړ شي داغه نه ولا پیسې راشي څوک به زکات خیرات کې ولا ورکی لیکن مفلس هغه دی چې د ډېرې نیکه په دنیا کې کړي خو خلکو سره ظلمونه کړي او زیاتی کړي د بدن او د مال نو چې قیامت پر الله ته ودرېږي نو د نیکه وال روان شي چې پچې ظلم کړي دي دا غي برابر نیکی به ته سړی لذي
دا چه مال والده داغه برابر نیکی به تغی لذی او کرد نیکی ختم شوه نو دا اغی خلق گناهونه به برابر کی زمارون ریره سخت دروز دا گوره و خامخارات لو والا یا حرام یواز دی تنوی چه دا چانا غلاو که حرام دی تنوی چه دا چانا ڈاکاو که حرام یواز دی تنوی چه دا چا پول پٹے گیر که حرام یواز دی تنوی چه دا چا شوتل غلا که دا پرده و بچ زمیدار دا یو بل گیری دام حرام دا بالکل حرام او دا چه 2 نمبر شی خرسه دا 1 نمبر پا قیمت قسم دی دام حرام او چې د ټګې کار کې دم حرام ده واړه په غټو بدله سخا په خو بدله دا ټول حرام ده دا ټول ټګي ده ډېر خلک نیکان خلک صالحان خلک او 2 نمبر شي خرڅي او 1 نمبر په نومه خرڅي د چین مالی او د جاپان په نومه خرڅي دا ګناه ده دا حرام دي د دې به تپوس کېږي د قیامت پر او بیا د دې به هم تپوس کېږي چې مال دې کم ځای خرچ کړ حلالو کې دې خرچ کړ که حرامو کې دې خرچ کړ دا تپوس به کېږي موږ څومره مالونه په حرامو کې لګیا دي څوک په ډمتوب کوي څوک په ګناه کوي د چا چې د زوی وادي نو د دنیا په شرابونو او کبابونو په ډول او سرنا باندې پیسې تباہ کوي او فضل اسرافونه کوي تبذیرات کوي مال پس کې خرچ کا پنیکه کې خرچ کا په جمعات کې خرچ کا صدقه پیو کا زکات ورکا کندو لورکا یتیمانانو لمسکینانو لورکا جمعات لورکا مدرسې لورکا په گوان کې د کم غریب دی یا پرشته کې غریبانان دي اغیله مال ورکا نو دا تاسو بدویم کوي او دریم بس تاسو کوي دا علم او د پوهه چې په دې علم او پوهه تاسو نه عمل کړي د مولانا بډیر تپوس کوي داغه علم زیات ته پوهه زیاته ده مولانا بدا تپوس هم کوي چې خلکو ته د دینی مسلې کوله په خپل په عمل کړي کده په نو کړي دا تپوس هم کوي داغه نه بزیات تپوسونه کوي تا ته خو ارس معلومه تا خو خلکو ته باندې کینی کې خولا نو تابع ول نیک عمل نه تا پاغه عمل ولې نه کړي او دا څومره چې عوام دي دین به پوي تکيږي دا یوازې د مولا خبره نه ده ټول ته پته چې منځ فرض دي نو تا ته پته ونه ولې نه کړي تا ته خو پته و چې زکات فرض دی ولې نه ور کړي تا ته خو پته و چې روزه فرض ده ولې نه دی ولې تا ته خو پته ده چې خوا کې مسکین او غریب او اوګیو ولې وسره تعاون نه کړي تا ته خو پته و چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان دی ولې نه ساتلې تا ته خو پته و چې پردو خزو تکتل ګناه ده او جنې ته وای تا ته خو پته و چې پردو سلو تکتل د ګناه پنیت ګناه ده ولې بلاسي کړی تا ته خو پته و چې موبایل کې دا غندونه قتل ګناه ده ولې دی ورته قتل بیا دې التتب جواب ني بیا بسکه وسره رسول الله مبارک فرمائی وی الا لا تزول قدم وی بنی آدم قدم با رب نه وی تر سوچته الله د دې درو خبرو تاسو او تاسو الله بکئی الله تاسو ډیر ګران کار دی حضرت عیسی علیہ السلام نه تاسو کی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهه تا دې خلق تویلو چې زما او زما د مور عبادتو کې مونږ ته خدایانو وای الایصال الله ته پته را چې دا نه دی ویلې او په دې عیسایانو حجت قائم وي ځکه عیسایانو دا مونږ ته عیسی علیہ السلام ویلي چې پاغي حجت قائم کی نو چې کله د عیسی علیہ السلام نه دا تپوس او کی زمارونو نو عیسی علیہ السلام باندې به دومره زور راشي دومره زور چې د هر وختنه تفسیر سواوی لیکلی دی یو روایت یې راوړی دی چې د هر وختنه به د خولي په ځای د هر وختنه د خولي په ځای به وینه راوړي تپوس د الله دی د بندنه ابو ته پر پیدو وای ما قلت لهم الا الله ما اغویل چې تا کوم حکم کړي دا ویل شم چې د مې عبادت او کې او زما د مور عبادت او کې نو الله په خپل تپوس کوي د قیامت په میدان کې بانی بخلق وی دروغ بډیر وی والله ربنا ما كنا مشرکین الله زمونږ د قسم یې ګوره مونږ شرک نه کړ
گناہگار به وی الله زمونږ د قسم مونږ ګناه نه ده کړې هلته پټولی نشي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون جبه به بنده شي او لاسونه خپې به ګوی شروع او په کوم ازمکه چې د ګناه کړې ده ازمکه به خدای پاک حاضر آسان کار نه دی سلور شپېلې به والي کېږي سلور یو شپېلې چې والي شي نو دا ارس به دړې وړې شي قیامت به راشي دا اسمان به ټوکړې ټوکړې شي دا غرونه به لکه د مالوچو والوځي او ختم به شي دا نور او سپومې دا ارس به ټوکړې ټوکړې به شي او دا خلک به ټول مړه شي ختم بیا الله ته پتر ارسونه موده چره لګي اختلاف پکې شته بیا به دویمه شپېلې والي شي اسرافیل علیہ السلام به دویمه شپېلې وای چې دویمه شپېلې وای دا خلق به قیام ینظرون نیغ به ودرېږي ټول به جمدي شي که څوک هر کله مړ دی جمدي به شي نو بیا به میدان ته د حساب کتاب محشر چې ورته هغې ته راجمع شي نو درېیمه شپېلې به بیا ووالي شي دا درېیمه شپېلې د دې خبرې نښه ده چې اوس الله په خپل شان سره تجلی کوي او حساب کتاب شروع کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درېیمه شپېلې هم ډېره سخته ده خلک وایي چې حساب شروع کېږي فاذا هم ټول خلک به یصعقون بېهوشه پرېوځي پیغمبران به هم بېهوشه پرېوځي نو رب نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه مخکې به زه سر راوچت کما نو چې سر راوچت کما فاذا انا بموسی موسی علیہ السلام به ووینما د الله د عرش خپه به یې نیولي او جاړي به د الله د عرش خپه به یې نیولي وی په دې نه پوهېږم چې دې زمانه مخکې بیدار شوی دی دا راته پته نشته او که په کوهي تور کې دې بېهوشه شوی د هغې بېهوشۍ په بدل کې دلته خدای د بېهوشۍ نه محفوظ کړی دی خو د الله د عرش خپه به یې نیولې وی درېیمې شپېلې سره به ټول خلک بېهوشه شي نو څلورمه شپېلې چې ووالي شي نو ټول خلک به په هوش کې راشي نو د هغې نه پس به بیا حساب کتاب شروع شي حساب کتاب نه پس څوک جنت ته روان دی څوک دوزخ ته روان دی دوزخ ته به څوک دی کافران خو به ټول دوزخ ته دي منافقین به ټول دوزخ ته دي او په مسلمانانو کې چې کم نیکان دي او صالحان دي اب ټول جنت ته دي او چې مسلمانانو کې کم فاسقان ګناهګاران دي اب هم دوزخ ته دي سموده به په دوزخ کې بیا به الله د دوزخ نه وباسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته عمل نامه په خلاص ملاويږي چاته عمل نامه په ګس لاس ملاويږي چاته من ورای ظهره د شانه به ملاويږي تبه دا نه وي چې یاره د بن په خلاص نسم کنه است اختیار نه دی بیا چې خلاص فالج وي نو په کم لاس په بیا نسی او فرشتي خودي پریدي نه خامخا به نسی خي طرف چې چاته عمل نامه ملو شو جنت ته بل او چې چاته په ګس لاس ملو شو او یا د شاده طرف نه ملو شو دا به ټول دوزخ ته دي لومبي چې جنت ته داخليږي پر پولیس ورات به تیرېږي به د پولیس ورات ته نشي بچ کېدی ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا الله وی هر سړی به په پولیس ورات ورزي وارد ورود داخله دو ته وای هر سړی به په ورزي خامخا دینه بچ کېدل نشتا کچا سره د خدای طاقت وو نو نیک به په پوری وزي او کدا الله طاقت وسره نو پوری وتل نشتا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې دا غپل د وختنه نری او د توري نه تیر دی نو چې یو پل د وختنه نری شي او د توري نه تیر شي نو په عقل دلل ورته ډیر زیات ګران دي په عقل نشته د خدای په طاقت بځي چې دا الله طاقت د سره نو بیا څه مشکل نه ده دا بجلی چې دا دام یو وزندار شی دی د انجینران وی د خپل کیلو هارت خپل وزن دی او چې ټک ورکې را تور بیلې نه په څومره لږ سات کې په دې نری تار دلته راورس دا خو یو مثال می تاسو له درکستاسو د پوهې د پاره
نو چې چا سره د خدای طاقت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د برېښنا به پې ورپورې وي کل برق لکه پړق نی د یو سر نه بل سره پورې په د اسمان کې تاسو برېښنا وینئ یو پړق ناري کې پورې وي لاندې دوزخ دی ښه د دې پل لاندې دا چې کوم د پړق په شان پورې وته دی خو بالکل ناجن مسلمون دی بچ شو محفوظ دی بالکل محفوظ او چې کوم انسان لږ معمولی هغه ډېر نیک نه دی ابا که په شان د تیزو اسونو روان تیز اس په شان په منډه یا د اوښانو په شان د هغې نه روبه رواني څوک کل خودرې منډه به وایي په هغې به رواني او څوک به پیاده رو رو رواني نو دوی ته به لاندې تو د دوزخ ورځي دې دپاره به یې دا تو وایي چې ګناه دې څه ناسه ورجېږي د مارون کې یو جامه خیره نه شي نو خلک یې نه اچوي هلی خلک اچوي چې دا پاکه کړي نو پخوا به زمونږ د مشرانو ورسره یو چل کو د زنانو دی به ورته خوټکواڼې وې زبرلاله داسې راکړ خوټکواڼې به وې صابون به یې راواغېست نو په چاقو به یې راکوټې پرې کړ نو ټیم کې به یې واچو نو هغې پسې به یې لاندې اور بلاو نو صابون به په هغه ټیم کې ویلی شو په اوبو کې نو دا جامې به هغې کې واچولې دا پخوا طریقه وه نو بیا به یې ته هغه جامې راویستې نو تخته او صوباړې به په هغه تخته د پاسه به جامې کېښودې او صوباړې به یې وله رابراو په صوباړې به یې والې اړولې راڼولې نو بیا به یې شړطي کولې په لاسو به یې بیا مګلې چې هغه څښوبتې وبس او زمونږ طالبانو به د جومات سبیل سره دا جمعې پر ورځ جامې وینځلې هره جمعه به په هر جومات کې اور بلېده او جامې به یې چولې او بیا به یې سبیل کې طالبانو لاسونه پرې رابرول او خپو باندې به پرې ګرځېدل او ډبار به یې تیسته نو بیا یې نور ته واچوي نو بیا پیسري ووایي نو چې ښه پاکه شي نو هغه جامه بیا اچوي دقه رنګې د دوزخ په خوټکواڼو کې به یې ډبوي پلیته جامه څوک نه اچوي او خیرنه نه اچوي جنت ته به خیرن د ګناه خیرن او د ګناه پلیت جنت ته نه ځي او د هغې خوټکواڼې څه شی دی نن سبا خو په مشین کې واچوي نو تاوی نو مشین سره پاکی کی او ګرمې اوبه پې ور واچوي نو هلته به د دوزخ په مشین کې تاوی او د دوزخ ګرمې اوبه به پې اچوي نو چې صفا او پاک شي او ګناه ترې ورجېږي نو د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي نو تاو به وله ورکوي چې څوک د اس په شان دی د اوښ په شان دی پیاده یا په منډه روان دی لاندې د به یې تو نیسي داسې اسانې خبرې نه دي زمونږ د علاقه کې پخوا یو عالم و یو ښه سړی و یاره نو هغه چې ته د جمعې په مانځه کې د پل سویرات دا پل ته وایي مونږ پښتو کې ورته پل وایو سویرات لارې ته وایي جمعې په مانځه کې دا تقریر کړی چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی د تورې نه تیره دی یو مقتدي والا چای وکړه دا په ارامۍ چرګې والا پوخ کړه نو چې چای پې وڅښله چرګې پې وخوړه یاره استاد جي وی تا د پرون د جمعې په مانځه کې تقریر کړی خطبه کې چې یو پل دی ډېر نری دی او د ویښته نه د تورې نه تیره دی استاد جي دا داسې ګپ لګو که رښتیا دی خلق دی یارول وی نه دا خو حقیقت دی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او حدیثو کې راغلی دي نو استاد جي ته وپې څنګه دی دا خو هم چشمې دی مچولي دی او کونټه هم د سره خو چې ته پې روزي که نه نو څه دم درهه به دې زدی بې د دم درهې نه پې نه شتلی نو خدای ته وګوره استاد جي هغه دم درهه ما ته مخایه په هغه اتلس شلې زره قامه کې به در پسې کم ځای ګرځم اما ته مخایه چې زم پې په اسانه پورې وځم هغه وی دا نن چې د کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم ده تا نو ما وی موټروی څه شی دی لکه چې د الله طاقت دی که البرق برېښنا په شان به پې پورې وځي بوډۍ جړل که نه نو چې د شپې جړل نوسی ورته اواز ورکړه وی څه له جاړئ ناجوړی مونږ دې د خوبه وویستو وی نه ملا صاحب تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی
نو پدې جا او ار سړی به په ورزي نو پدې جاړه ما چې زما خو کونډه خوږي تو په دې غټه لار نشم تلې نو پاغه پول به څنګه ورځم نو ان وسه وتقار شو وی مونږ د خو به وستو مالي او د شا خواره د مور کور دي څه چې نشته مزه کنه دا ټوله اس خبرې دي دا عقل خبرې دي خامخابه په ورځي ایسوک پاتې کې دي نشي ورځي فرشتي دی پریدی چتا ورځي با کدا خدای طاقت خو په بری پوری بوزي او کدا الله طاقت ني نو لاندې څه شي دی لوی دوزخ دی بیا الله دې مساعد لیکن ان شاء الله یو ذل رسول الله مبارک او فرمائے وی دا نور خلق په نسبت مونږ ډیر لګیو آدم علیہ السلام نواله تر قیامت پورې چې څومره مخلوق ته پدې کې مونږ ډیر لګیو مونږ څومره یو وی مونږ داسې یو کنه لکه د تور غوی په شا چې یو رکوټ سپین دار یا د سپین غوی په شا چې یو رکوټ تور دار دومره مونږ لګیو دومره دا نور مخلوق دومره ډیر دی لیکن چې هغه ډیر دی او مونږ لګیو نو عقل خداوي چې هغه جنت ته ډیر دی موږ به لګځو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ټولو کې دوی سه بزما د امت نه خلق جنت ته دی یو حساب دا وی نه دی شپږ شل سپونه اتیا سپونه بد دی امتی او دا باقی سالوخ بد نور امتونو دوی سه به زمونږ د امت نه دي یو حساب د هغوی نه دي ان شاء الله العزیز دا د رسول الله مبارک او د قرآن شریف برکت دی دې دواړو سره خپل تعلق جوړ کې یو قرآن شریف تلاوت کوي عمل پې کوي او یو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره مینه کوي د هغه د سنت او تابعداري کوي ارسا سان او کدانی نو پیغمبران به رب سلم سلم یا خدایا زمو امت ته خیر یا الله زما امت ته خیر کا او په خپل به مېری په انبیا او په پیغمبرانو باندې او دا غینه به هم د قیامت پرسته پوس کوي د انبیاونه دو تپوس به کوي حدیث نه معلومیږي یو به دا تپوس کیږي چې د خپل قوم تر دین رسول دی او کنه الله ته ارس معلوم دی قل حجت قائم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې اخیری حج کې ټول صحابو ته سوې اللهم هل بلغت خلق تو ما دین رسول دې کنا نو صحابو ټول وې او به وې ما دین رس درې زله او فرمایل وې او نو ګوت اسمان ته اوچت کړه وې اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته په گواشه چې د قیامت پر ورځ انکارونه کې چې موږ ته پیغمبر دین نه رسول او نوح علیہ السلام براولی نوح علیہ السلام نه بتپوسو کی دین دی رسول دی کنا نو قائم بوئی چې ما جاءنا من نذیر مونږ له پیغمبر نه راغلی الله مونږ استاد عذاب نه چایرو لنه یو پیغمبر نه راغلی نو د نوح علیہ السلام نه بتپوسو کی من شهودو کا گوان دی سوک دی الله اکبر نو نوح علیہ السلام ورته وای چې د محمد صلی الله علیه وسلم و امته داغه امت زما گواهان دي نو موږ له بیا تاسو کې چې نوح علیہ السلام د قوم ته دین رسول دی کنا گوي کوي موږ او الله موږ گوي کو چې د دین رسول دی نو هغه قوم به وای دا دروغجن ته وګور دی هغه وخت کې وسه دی خو هغه وخت نو دی خو ډیر رستو پیدا شوی دی او دی گوي کوي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو الله به موږ ته پوښتنه کوي چې واقعي تاسو خدای نوح علیہ السلام زمانہ کې نه وای تاسو خو اخیری پیغمبر او اخیری زمانہ کې وای تاسو څنګه وای کوي نو موږ ورته و چې الله موږ ستاسو قرآن په وجه کوي کو تا قرآن کې ویلي دي چې نوح علیہ السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو موږ دا قرآن په خبره ستا په خبره دا تصدیق کوو نو پیغمبر نه بدا تاسو کېږي چې دین دی رسول دی او کنه او یو بلم دی چې الله به پیغمبرانو ته وی ما ذا وجبتم واه واه دا ډیره ګرانه ده چې د قوم ستاسو دعوت قبول کړیو کنه د قوم سویلی دا ډیره ګرانه ده نو چې پیغمبر گوی کوي د خدای په دربار کې د چا خلاف خو تبعی شو
رونو دا میدان به ختم شي د محشر دا میدان دا ځمکه یوم تبدل الارض غیر الارض دا به خدای په بله ځمکه بدلوي او دا موجوده ځمکه چې کومه ده دا ټول کاڼي بوټي دا چې څومره ځمکه ده دا ټوله به د قیامت پر ورځ خدای پاک راغونډه کړي او ډوډۍ به ترې جوړه کړي د غنمو د ډوډۍ په شان خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي او الله به په دې لاس کې اړی راړی به والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دا ارس دا سيدي لکه چې په دې لاس کې یو شی ونیسم په دې بل کې ونیسم او دا سي چيري کوم ټوټه یو رکوټه غوندې پاپړ مې دې لاس کې نیولې یو دې کې او زور ورکم او ټوکړي کم داسې وي د دې الله داسې دی چې خدای لاس کې نیسي په دې صفت الله خبردار دی ارسه د خدای قبضه قدرت کې دی او د قیامت پر ورځ چې دا خلک ټول مړه کړي نو بیا به الله یو آواز کوي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده نو دا واړه هېڅوک به بیاني نه به څوک آواز ورکړي هېڅوک چې ټول چپ پاتې شي نو الله به په خپله جواب ورکړي آواز به وکړي لله الواحد القهار بادشاهي د الله د هغه الله چې یو دی او ډېر زورور دی دا د دنیا بادشاهان دا ټول به سرنګون د قیامت پر ورځ ولاړ زمارونو جنتیان خو به جنت ته لاړ شي چې کوم لومبي جنتیان دي او د ټولو سردار به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم او چې جنت ته ننوځي بیا جنتیان نو رسول الله مبارک فرمایي د جنت دروازه به زوام ټولو مخکې به زما امت سره حساب کېږي او ټولو نه مخکې به زو زما امت جنت ته داخلېږي نو چې حلقه اوړه به هم دننه به آواز وشي څوک نو زه به وایم چې زه یم خپل نوم به والمه امت را سره دی نو وی بېکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي نو ده ته به دروازه کولاوی د ده نه مخکې به چاته دروازه نه کولاوی نو رسول الله مبارک فرمایي وی په ډېر لوی ټیل او بیړه به زما امت ما سره جنت ته داخل شي الله دې دې کې شمار کړي دې ډله کې دې الله شمار کړي زمونږ ګناه خو ډېره زیاته ده زمونږ نیکي خو نشته مونږ ډېر زیات کمزوري او ډېر ګناهګار یو خو د الله د رحم امید به ساتو او د خدای نه به تمه کوو او الله نه به سوال کوو مونږ الله نه دا سوال کوو چې خدایه که ته مونږ په دې خپلو ګناهونو راونیسې نو خدایه ستا پې خدایي نه زیاتېږي خو مونږ به غرق او تباه شو او که الله ته مونږ وبخلو مفتو کې دې وبخلو ګناه دې معاف کړه نو ستا خدایي پې نه کمیږي او الله مونږ ته به ډېر لوی خیر ملوي نو خدای دې په دغه ډله کې جنت ته داخل کړي او باقي به دوزخ ته وغورځولی شي نو دوزخ بیا ډېر خطرناک عذاب دی زمارو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دنیا دا ټول اورونه چې را یو ځای کړي د دنیا اورونه څه دي دا څومره په غرونو کې چې کویله ده دې ته تیلې ورته کړه څومره چې پټرول دی دې ته هم ورته کړه څومره چې ډیزل دی د خاورو تیل دی دې ته هم ورته کړه او چې څومره ګیس دی په دې ځمکو کې دې ته هم ورته کړه او چې څومره لرګي دي خشاکونه دي دې ته هم اور ورته کړه وای دا به څونه اوري چې ټوله دنیا کې دنګلې اور والي او ټوله دنیا کې چې دا څومره کویله ده او دا څومره معدنیات دي او ګوګړ دي او بیا په دې کې هغه بل شی دی هغه د کالتوسونو کې چې کم شی اچوي بارود دا ټول چې اور والي نو دې سره چې یو کم او یا دومره نور کې نو د دوزخ اور دومره زیات دی نو صحابه د حضور پاک نه تاسو کو وی دا الله رسول دا کافی دی د دنیا دا اور کنه وی نه دای د دوزخ اغردی د پاسه یو کم او یا چند نورم زیات او حدیث پاک کې راځي چې دا دوزخ الله پیدا کو نو زر کاله دا بل زر کالا نو دا زیړ شو نو زر کالا بیا بل شو نو تک سور شو نو زر کالا بیا اللہ بل کا نو تک تور شو نو حضور پاک فرمائی اس دا دوزخ اور تک تور دے وے او چې دا مخلوق پکې ورواچی زمارونو او هو وجود دا کافر بس سمرائی اللہ دې ایمان نصیب کی
درسه مثل احد یو د جامع غاق به د احد د غرم د احد غر 3.5 کیلومتره کې غټ غر دی او د سرمنې پیړوالی به 2 او یا غزای او یا غز او د ناس دې به سمري لکه د جده او د مکه په میاس کې 48 میله کې به صرف ناس دي دون غټ وجود وي دا ولی چې دومره غټ وجود وي چې د دوزخ د اور خوند وسي چې پټي وجود خو په یو لوخړه بشي په یو سات کې چې ډېری کې خټکیږي پکې دا په دوزخ کې پراتی الله دې مساتی زمارو زما دې قسم په خدای ویډیو سخت مرحله منتمخ کرا روان دا دوزخیان بدن پس جبر راکای 3 میله او 6 میله په دوزخ کې جبر راکای او دوزخیان به ول په یو بل په جبو خپېږي او دوزخ کې لړمانان دی بنسو دي ټکونه به ور کوي ماران دی پکې نه بس کی نه بسای ټکونه به ور کوي او سعود پکې یو غر دی هغه ته بخیږي په زرګونو کاله کې باغې توخیږي چې را دې تخیجو کې د بچ شو نو چې ال توخیږي نو بچواله خوشتنه نو بیا برا کوزيږي او خوراک پیسي چې اوږي شي نو الله ته بچي کې الله اوږي شو خوراک را لاره نو زقوم وتوي مارجړه دا تاریخ دي شه دي تاریخه او ستغم دی لکه د کچا کجوري پشان یا کچا املوک په دې مړی کې نخلي او غنیم دی پکې دا به ول الله ټکېدل وروړي چې ها واخلې نو چې دې خلی تکي نو دې مړی کې به ون خلی نو چغه بکی نو دی وای چې په دنیا کې چې بدمون مړی کې شی اون خطا اخو په بو تیرې ده نو چغه بکی چې یا الله او براکا وای یستغیث یغاث بماء کالمهل او براکا نو بابا کم دیوی د دوزخ په ویخ کې د جهنميانو وینه زوی نوونه غل متیاز قی الټه دا خدای یو چې دون غټ وجود دی او دا په اربونو کرولونو خلق دی دا بلکه د سیلاب لاندې بیګي خټکیږي دا غل او متیاز او نوونه او وینه زوی دا به خټکیږي ابو ول خدای د اور په کړي کې راوړي دا وبو والا نو چې یشوی الوجوه نو چې د مخ ته را نزدیکی نو حدیث کې راځي چې د مخ سرمن به د باغې کې لاندې را پریوي نو دی خو ملائکه شین خطه ده نو په خله به ورواړی نو فقط طع امعاءهم نو کلمه به لاندې وغورځي او باقی وبابا الله راوالی حمیم نو په سر د پاسه به ولدوی کی نو ابد دومره ګرمي چې په سری ولا والی نو د خپو تلو ته به لاندې وبېږي عمر کتنا دا خو دنیا کې په سړی مرګ راځي الته مرګ ختم الله با مرګ دی او ګټ په شکل کې راولي او عیسی یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکی برک ګډ وای ودا لال کا او جنتیانو تبا आवाज کی وې جنتیانو راشه تر سر ما راو ګوره او دوزخیانو تبا جنتیان وې جوړو باسیم د جنت او به یری دوزخیان به وای چې رحم را باندې جوړ راغی دوزخ نه مباسي بیا وته ودا پیجنه وې او ودا سدي ودا مرګ نو یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکی علامه عینی په شرح د بخاری لیکلی دي نو ګډ باغا لال کی نو الله باوازو کې خلود لا موت باس مرګ ختم همیشه همیشه ژوند دی وی کله جنتیان د خوشاله نه څوک مړ کې دي نو جنتیان به د خوشاله نه مړوي ځکه هغه خو خوشالو کې پراته دي او مرګ لا او کدا غم نه څوک مړ کې دي نو دوزخیان به د غم مړ شوی مرګ ختم طول عمر جنت د نیک د پاره او طول عمر دوزخ د بد عمل د پاره دغه خوراک ته او دغه اسکاک دی او موږ څومره نن د کفر طرف ته مخلوق روان دی د پیسې د پاره او د دولت د پاره او د دنیا د لالچ د پاره رونو کفر یوازې دا نه دی چې سړی خدای نه مني هم کفر دی چې خدای نه مني یوازې دا نه دی چې خدای له شریک ګوري هم مشرک دی کافر دی پیغمبر نه منی دام مشرک دی قرآن نه منی دام کافر دی دین پورې ټوکې کوي قسم په خدای دام کافر دی
د پیغمبر مبارک احکاماتو پر استهزاء کوي ټوکې کوي دام کافر دی حضور پاک چې کوم دین راوړی دی هغې ته سپک ګوري قسم په خدای کافر دی د پیغمبر سنتو پورې خنداګانې کې ټوکې کوي استهزاء کوي دام کافر دی عمل نه کوي فاسق دی خو چې استهزاء کوي کافر دی زمون خلک وایي چې کفر دی ته وایي چې سړی بت ته سجده وکړي بلکل کفر دی خو نور اقسام هم شته نور اقسام هم شته زمون خلک تباه دي د پیسو دپاره د دولت دپاره او د دنیا د مشرۍ دپاره څوک لګیا د خدای حکمونو پورې خنداګانې ټوکې کوي تاسو نه ګورئ څوک پردې پورې ټوکې کوي پرده خو په قرآن ثابت ده حیا پورې ټوکې کوي حیا خو په قرآن ثابت ده نو قرآن آیت نه انکار کوي ټوکې کوي ورپورې نکاح پورې خنداګانې کوي نکاح خو په قرآن ثابته ده بدعملی ته جایز وی چې مړه اسم نشتا او اسم نشتا دا خو ته د خدای د حکم خلاف ورزي کې څنګه سه نشتا خدای وی شتا پیغمبر وی جنت شتا دوزخ شتا عذاب شتا د قبر او ته وی نشتا ډیر خلق مس شوي دي قسم په خدای ډیر خلق ډاډه شوي دي داسې خلق دي صرف د اردو دوه درې کتاب وګوري او بیا د دان لوی د زمانه ابو علی بن سینا جوړ چې خبره کوي دی مولا نه زخه پويګم الکه ته نه پويګي د ظالم نه پويګي د دین کتابونه تفسیرونه ټول په عربی کې دي او د دې خپل احکامات کتابه کوم ځای کتلې دي یو سړی ستا سو ته چې یو سړی میډیکل کالج کې سبق نه ویلې یا یو کمپیوټر دی هغه خپل 3 کال خپل کورس نه کړي او ځان له دلته دکان وباسي دته د باندې څوک علاج کوي دته ډاکټر ویلی شي دی خو سرکار نشي تاسو سره ډیګري نشته او دکان دې کړي صرف د اردو د کتاب په کتو خو چانه ډاکټر نه جوړيږي او نه د اردو په کتاب کتو چانه انجینیر جوړيږي نه ولا سرکار تنخواه ورکوي باقاعده به یو ځای کې علم کې پوهه به حاصله اره به ډاکټر او انجینیر تاته وي نو دغه رنګ د اردو د درې کتابه باز خلک وګوري هغه هم دغه خلکو کتابونه وګوري چې هغه د دین نه خواران نه خبر نو څوک د قبر عذاب نشته څوک لګي مړه د دوزخ او د اسې قصې پسې دې سم نشته دا باندې کوي مستی باندې کوي څنګه چې مونږه ډاکټرانو نزد کو انجینری د انجینرانو نزد کو لواری د لوارانو نزد کو ترکانی به د ترکان سره شاګردي کې نو زده کې با دا څه خو نشي زده کولای ګلکاری به ګلکار سره شاګردي کې نو زده کې با د قرانګي دین به د عالم سره شاګردي کې او کتابونه وای نو دین به زده کې عالم به نه جوړي د سلور کتاب د اردو زمون بعض خلک وګوري هغه هم چې د هغه خلکو کتابونه وګوري چې څوک حدیث نه مانی منکر حدیث دي څوک د قران بعض احکامات نه مانی دا خلن سبا د انګريزانو او د يهوديانو چالونه دي هغه داسې سيزونه راستري کې هغه په مونږ کې راخواره کړی دي او د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کول او جګړه پیدا کول او خلق په دین کې نقطې راستل نو ګوریات ساته زمارونو قسم په خوده دا پیسې پاتې دا دولت پاتې دا د لګور وځو جون دی او د آخرت دو یا روز را روانه ده او التکه او خویدونو دوزخ دی ګور الله دې مساعد خلق د یو رکوټي موټرګي د لاسانه لاړل تباش او اچھا ته چې شی میلاو شو نو که هغه سړی کفر کوي دا خیرت تبا که دنیا په حق لکنه لیکن دا هغه د وجه دا چې ورپسې شاته روان دي دا ورپسې مفتو کې تباش ظالم هغه یو خو پیسې دي ظالم هغه ته بنگلا میلاو دا ظالم هغه ته ایربونه کیربونه روپے میلاويږي نو کاغه د بی دینه خبره کوي نو زسه دنیا وته میلاو شو نو تا ته سم میلاو شو ای ظالما چې خپل خدای دې پریخو او دې ظالم پسې شوي خپل پیغمبر دې پریخو دین دې پریخو دان دې ټول مر اخر خراب یوم یدعى كل اناس بامامهم الله قران کې وای قیامت پر ورځ بدا چې څوک چا پسې روان دي دې به مخ کې دا و پسې خدای راغون کې ټول وایوس قران وې نه دنیا کې چې دا چا کم مشر دی او لیډر دی او د قوم مشر دی او د مذهب مشر دی دا به مخ کې دا خلک ورپسې وي
وایا کنه سوایا اوس ابو تسوي اغيبو یا الله موږ د گمراهان کړی فآتهم عذابا ضعفا من النار د گمراهان کړیو دله سزا ورکړه موږ خود په روان ابو تسوي ابو تو ایمانه گمراهان کړي په خپل ځانم گمراهان کړي ولی ما پس راته خدای پرې خو موږ پس را روان شي الله به کل ضعف ار یو له ډبل عذاب بسم الله ورونو د خدای خاطر تمارونه بچیه مشران یې کشران یې لوی د دوزخ بیا ختمېدل ولا زندگی نه ده او که ایمان نه خلاص لاړو قسم په خدای ک بیا سشتا تبید بیا دوباره بیا دنیا ته راتل نشتا دا خلک بچیږي وی یا الله موږ دنیا ته دوباره ولېګا تو ګوره چې موږ څنګه عمل کوو الله وی ول الم یاتکم رسول تاسو له پیغمبران نور راغلي تاسو ته آیات بینات او احکامات نور راغلي دغه به خوراکي دغه به وبوي او جبه براکاږي ځان پسې او پس ټکو به والی کېږي په دوزخ کې چغه به کې الله تا الله به جواب نه ورکړي د دوزخ چې کم داروغه ده هغه ته بچږي کی چې کم مشر فرشتہ ده یا مالک لیقضي علینا ربک اے مالکا هغه مالک نوم دی خدای ته سوال وکا چې موږ په حق کې الله فیصله وکي بس موږ لمړ کی زر کاله به وته چغه وای سمره زر کاله به چغه وای نو زر کاله بس باغ یو ورځ نه را هغه आवाज وکي انکم ماکسون پراته به یې دی نو بیا به الله ته زر کاله چغه وای فریادونه وکي چغه به وای الله به جواب نه ورکي نو زر کاله به صبر وکي یرا الله په دنیا کې په صبر خوشاله ده صبر به وکړو که په دې کارو شو نو بیا به خدای جواب ورنکي نو زر کاله به بیا چغه وای نو زر کاله پس 3000 کاله په دلته تیر شو نو بیا به الله جواب ورکي سبا وای اخسئوا فيها ولا تكلمون چخشه ګورشه لکه سپیته چې باندې وای په دا دوزخ کې ما سره خبره ونه کوي په دنیا کې هم جون درکړو کنه نه دی راکړي کوله جون دی راکړي دی مال راکړي دی بچی راکړي دی روغ صحت راکړي دی مال راک جون دی راک مسلمانی را بیا موږ له خاص مسلمانی راکړي نو هغه وخت تاسو د شیطان منل او د الله منل الله وی تمام نه منل شیطان اوس ماته چغي وه سبق اورو زماده قسمی سخت دروازه ختمې دوه ولا جون نشتا او بیا دا چې کم فاسقان مسلمانان دي دا به پراتی په دوزخ کې سپته لګي یو کال دي سل کال دي زر کال دي شل زر کال دي ارب کال دي کروڑ کال دي الله تعالی چې څوک لږ ګناګار دي لږ په دوزخ کې وي د دوزخ خو یو سکند عذاب الله بو تسوي الله وی ځکه که د دنیا دا ټول ارسستاوي د یو سکند عذاب مقابله کې به ورکاو کنه وی الله که ټول دنیا زماوي د سرو د سپینو ډکوي د یو سکند عذاب مقابله کې مې ورکاو وی رکوټه کلمه مې دنه غوښته وجه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عبده ورسوله ذکر دې کافرانو ته چې وګورم کنه ډېر خپشه هم دا څونه خولي دي څومره خشته دي د دنیا څومره خياران دي ټول د دوزخ خشاله او بیا چې خپل مسلمانانو ته وګورم اے دا خدای نیک بخته مسلمان وطن کې خدای پیدا کړی اے دا خدای نیک بخته مسلمان مور او پلان نه خدای پیدا کړی اے دا خدای بدبخته جمعات کې رته بانګ ویل کېږي اے ظالم عالمان د تستړي شو تبلیغ والا د تستړي شو نیکان د تستړي شو مستی ولې کې مکه و د خدای خاطر وک مستی مکه نو خلک څومره مست غټه خبره اوچته خبره د کبر خبره مسلمان تسبق قتل مسلمان تنگول د مسلمان مال تسترګي نشنی ولی او چې چا د چا مال غیر ک بس دا د ما د مور په قرض سودا دومره خلق پریشان دي دا دکاندارا غیبانان بل قرض سودا ورکی بس بیا به منکر شیطان نه راکړي
او که منکر نشي نو هغه په اسراف او په تبذیرات او په خواهشات والو دی دور پسې کړ دور پسې کنه در بکم د ډیرو دکاندارانو پیسې خلکو خوړ او ډیرو وړو دکاندارانو د غټو خوړ دا ولې ظلم کوو د قیامت ورځ نه مانی بچوله دنیا خکه نو سوله دنیا خکه د دنیا خواهش دی واغی ټول مر دوزخ ته ځان له ظالمه ځای په دې پراپرټو کې ډیر خلک ګیر پیسې به دیوالی راکا او تعالی سره مکه شریک او پلان کې او پلان کې پیسې دی ګیری بیا نه ورکه زو پسې ګرځاو پسې روزانه به پسې دروازې مخې ته ولاړ دا غریبانان دکانداران د 500 شپږو زرو دکان کې چې راکوټي غریبانانو کړي دي بچولا د دې سونه خلکو باندې پیسې پوري نه ورکه د دې غټو دکاندارانو په خلکو سونه پیسې پوري دي دربک چې بیا ته غواړي بدمعشي سره بیا لکې مړه اسمان د خو دربک وکړ او بعد دې غټو نه دا واړه ګیري بیا کو نور ولا مال نه ورکه نور بیا وګړای نه درته نو چې شل درکې نو اصلو مال بدنالي اے دا خدای ظالمانو مکوي د اخرت الله خراب پردو پیسو تسترګي م خلاوي پردو مال تسترګي م خلاوي قبر شتا تا خو بچولا وګټله قسم په خدای کدا بچین وسری په دوزخ کنه بیا بچي دا خدای لوی خطرناک روز او لوی خطرناک عذاب را روان دي نو بیا به سپارښونه شروع شي پیغمبران هم سپارښونه کوي عالمان مم سپارښونه کوي قاریان او حافظان مم سپارښونه کوي نیکان رشتہ داران مم سپارښونه کوي سبا غوی ته سزا ملاويږي او سبا سپارښونه کیږي نو دا بد عمل با سن ګناهونه ته رجي الله به وباسر دوزخ یو نیر د نهر الحیات وتوي هغه کې به ورو غورځي نو صفا بشي خدا دا سنه چې کني دا به ډیره موده په دوزخ کې خټ کېږي هغه نه پس بوزي او قبر کې بم ډبيږي او د آخرت په لوی ورځ به متصدا ملاويږي اے زکات کې څوک نه ور کوي قرآن شریف کې الله څه فرمایي الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سخت عذاب دردناک عذاب وتوروا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هكذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سرو سپین د اعمال با الله راوالي او د دوزخ په اور به ګرم کی او د مخلو شالو اړه خونلو په داغونه ور کوي او د اعمال با الله راوالي په دې غاړه کې به وته واچي او لوی اجتهابت جوړ شي او په دې خي وخت کې په غس وخت په چکونه ولا لګي سبوي انا مالک دستا مال ما انا کنزک دستا خزانه ما نو سل مال زکات ولې نه ورکوي نیک بختو بچول ډیروي نو وصول ډیروي کل وصول ډیروي او ځان ته قیامت پرد با د امیل د مار بد تغاړه کې تا چول کیږي وخت کې بشلی قسم په خدای کړی دا بچي پکاره او دا خزر پکار دا اور په تختو باندې دا اور په ګرمي کې په اور کې داغونه به ورته بیا ملایوي څومره خلک زکات نه ورکوي مما رزقناهم ينفقون الله رزق ما درکو ولې نه ورکوي زکات که صرف زکات زمونږ د مالدارو خلکو ورکولې خدای گواه دی که په دې ملک غریب سړی پاتې شي حسد او بغض به ختم شي منځونه څوک نه کوي که کوي په منډه کوي ځان ته خلاصوي زکات څوک نه ورکوي که چاله خدای مال ورکوي نور ورته سترګې خړې کړي چې څنګه به دی وو دا څنګه مسلمانۍ ده او چې تاسو ته کې په غلوې ورځ په بیا ګورو سره تعالی کدي نه معلومي کې ډېر زور اوري ته په لوی ورځ د خدای مقابله کول غواړي ته لوی ورځ جوړ نه مانی ته قبر او قیامت نه مانی زمارونو دا خطرناک عذاب ډیر خطرناک الله دې زموږ حفاظت نصیب کړي او خدای پاک دې دا دعا کوي نیک اعمال کوي د پیغمبر مبارک د سنت او تابعداري کوي کوشش کوي چې پر دې حق در باندې پاتې نشي کوي حساب کتاب خلکو سره کوي ورکه خپل غاړه اخلاص کوي زکاتونه ورکوي مپرې دې پزان زکات نامو چې مال ورکه زکات کنه مال دې کم شو کم نشي کنه خدای زکات کې ورکه صدقه ورکه پیغمبر قسم خوري چې دا خدای زیاتای
قسم په خدای چې الله زیاتې قسم مې راته وکړ زه مې راته وکړم زمونږ خلک نه ورکوي زکات نه غنمو کې څوک عشر ورکوي نه جوارو کې څوک عشر ورکوي نه په نغد مال کې څوک زکات ورکوي ټول د سیر مې خپل کور ته وړي ته ورکه وګوره چې خدای پکې برکت تلا شي که نه شي خپلې غریبې خور له ورکه که نه ظالمه غریبې خوردې له ورکولی شي غریب رور له ورکولی شي غریب وراره له ورکولی شي غریب ماما له ورکه د ماما زوی له ورکه ترور دې غریبه ده ورکه د ترور زوی له دې ورکه لومبې حق د خپلو رشته دارانو دی د خپلو غریبانانو ګاونډیانو دی دا مدرسو کې چې کوم فقیران مسکینان سبق وایي لنګر یې نشته دی له ورکه زکاتونه ورکوي ښه نیک اعمال کوي دعا کوي چې خدای د قیامت دا لویه ورځ په مونږ اسانه کړي یا الله تا ته سوال دی خدایا تا ته لاس ته وجي دا زمونږ دلته رجم یو ملګری دی ماسټر صاحب د دې شیرپاو د شاخ مور یې وفات شوي د څو ورځې شوې دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي او زمونږ دلته د بادرخیلو په دې کندي کې جان محمد وفات شوی هغه ته دعا کوي چې پروردګار یې مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالي نصیب کړي وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي او د میروزو د کندي میر عالم وفات شوی دی د معروف ډیرو د کندي اعظم خان استاد رور مازولا کاکا وفات شوی دی د برخټ عبدالرحمن وفات شوی دی ارټ کورونو کې پرون یو زنانه وه دا ټولو ته دعا وکړئ چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د ټولو د آخرت خوشحالي نصیب کړي معراج الحق بیمار دی په هسپتال کې دی د سیزو د کندي شمشاد استاد کور والا بیمار ده او دا قاسم جان غریب بیمار دی ټولو ته دعا کوي څومره بیماران دي الله د ټولو روغ صحتونو او شفا نصیب کړي او چې څومره مردگان د ما نومونه واغېستل الله ټولو بخي الله د ټولو وارثانو له صبر ورکړي خدای زموږ ایمان نصیب کړي زما سره دوستان دي هغوی دعاګانې غوښتې دي یو بل دوست مې دی پېښور اوس یې ما سره په ټیلیفون خبرې وکړې په خپله هم بیمار دی حاجت الله محمد صاحب مور یې بیماره ده دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي زموږ د جمع نجیب الله خان دی هغه بیمار دی هغه ته هم دعا وکړئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي یو بل بیمار دی هغه هم راته ټیلیفون وکړ دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي زما دوستان دي په دې پنډۍ کې هغوی ته څه مشکلات دي او جاوید صاحب یې نوم دی او هغه ته څه غریب پیسو څه د لین دین څه مشکلات دي ورته او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک هغه مشکلات په خیر باندې بدل کړي الله د هغه پریشانونه په امن و امان کې وساتي بعضې نور دوستان دي زه نومونه نه علم ما ته لږ نامناسب نن هم د بونیر زموږ یو حاجي صاحب راغلی و ما ته به جمعه کې راته خامخا دعا وکړه د دې کونډو بیماري ده دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت او شفا ورکړي بعضې بار ملکونو کې زموږ دوستان دي هغوی هم دعاګانې غواړي او که نه هم غواړي نو موږ سره ډېر اخلاص کوي محبت مینه ساتي ټولو ته دعا وکړئ چې الله والا د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي الله د پریشانو مصیبتونو نه وساتي مسافرو ته دعا کوئ چې خدای سفر د مشکلاتو نه وساتي خدای پاک مریضانو له روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي دا ډینګي ویرس زیات شوی دی دا ماشي والا دعا کوي چې خدای ټول مسلمانان چې کوم پکې بیماران دي الله روغ صحت ورکړي الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي یا الله زموږ ایمان نصیب کړي خدای زمونږ ایمان نصیب کړي د زوال د ایمان نه مو ساتي خدای د قبر د عذاب نه مو ساتي ځان کتن د سختۍ نه مو ساتي د قیامت دروازې د سختو نه مو ساتي او پروردګاره د دوزخ دغه سختو عذابونو نه مو ساتي یو بل بني آدم دی اوس یې ما ته ووایي چې په جمع کې ورته دعا وکړه ماشومه ده هغوی ته څه پریشانۍ دي او څه مشکلات دي دعا وکړئ چې خدای پاک مشکلات په خیر بدل کړي پریشانی یې خدای په خوشحالو باندې بدله کړي او د فتنو آفتونو مصیبتونو نه خدای په امن کې وساتي بچو دپاره دعا وکړئ چې چا اولاد ني الله نارینه اولاد ورکړي که د چا نارینه اولاد ني الله نارینه اولاد ورکړي چا رښتینې صالحه رشتې ورکړي خدای ته موږ د رسول الله مبارک د سنتو تابعدار کړي خدای د پیغمبر مبارک په سنتو عمل نصیب کړي که د چا په کورونو کې فرشتو کې روانې دي خدای روانې په روغو بدلې کړي الله په اتفاق یې بدلې کړي کوم ملګري د لرې لرې ځای نه زموږ د جومات ته راځي هغه د سوات نه او د بونیر نه یو ځای بل ځای پېښور نه راځي خدای ټول له په یو یو قدم اجرونه ورکړي ټول له د خیر او د عافیت زندګۍ ورکړي ټول د پریشانو آفتونو نه په امن کې وساتي زموږ په دې زرباب کلی کې ابل او زموږ یو ډېر ښه قریبي دوست و هغه وفات شوی و د هغه څه نوم یې دی خالد خان هغه ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي د مور بیماره ده کور والے بیماران دي ټولو ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي الله ټولو مردگانو بخښي ته زموږ نه راضي شي او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتې برحمتک یا ارحم الراحمین امام نه مخکې سجدې رکوع بالکل نه دی سخته ګناه ده پکې
رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د امام نه مخکې رکوع سجدې لذي یا پاسيږي وې دې نه یریږي چې خدای ولا سر د خر په سر بدل کړي سخت جرم دی دا څه به بالکل نه کوي امام په دویم چت کې ودرېږي ښکته چت کې چې کوم مقتدیان د امام نه مخکې چې ولاړې مونځ نه کېږي یا امام ښکته چت کې او مقتدیان بره ولاړي او د امام نه مخکې مونځ نه کېږي امام نه مخکې به نه ودرېږي امام نه وروسته به ودرېږي